نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. زه یو څو ضروري خبرې عرض کوم د عوام نشر پارټۍ کې د علماء کرام مبارک. زمونږ مرکزی صدر مولانا خانزیب شهید رحمت الله علیه او مونږ سره صوبایي ممبرانو. مختصر دا چې مونږ به دا کوششونه کول چې صوبې په سطح جماعت غړ شي، د ضلعو په سطح علماء کرام چې کوم تعلق ساتي په عوام نشر پارټۍ سره هغې ترتیب جوړ شي. بیا مختصر دا مولانا خانزیب صاحب هم خواري کوله، مونږ هم کوله، مفتي مغاز صاحب هم کوله، مفتي یونس صاحب هم کوله، یو مفتي صاحب د مردانو، یو د تغبې طرفو، یو مفتي اسف صاحب چې کوم دی د پېښور او زه ضیاء الرحمن د چارسدي. بیا وخت تېرېدو نو مونږ سوچ فکر کوو دلته خپل دفتر اوس هم شته او به هر حال بیا مولانا خانزیب صاحب چې دا خبره ضلعو طرف ته یوسئ او د هر یو ضلعې چې کوي مفتي مغاز صاحب د هغه ځای صدر صاحب شي، ضلعي علماء کونسل یعنی عوام نشر پارټي ضلعي علماء کونسل ترتیب به جوړ شي. ما ته هغې فرمایلي وي ته به دغه چارسده کې خدمت کوې. به هر حال هغې پکې مصروفیات هم زیات شو، الیکشن پکې راغی، بیا هم میلاوېدو، کله کله رابطې به کېدې، واتساپ ګروپ اوس هم موجود دی. خو مختصر دا چې بیا پکې هغې شهادت مرتبې ته لاړل، خدای دغه ظالمان ته بو برباد کړ څوک چې نو خپله ذمهواري چې موږ ته کومه راسپارلې وه او د هغه په اجازت باندې شوې وه نو هغه صدارت چې کوم دی ما ته راکړی او د ضلعي علماء کونسل یعنی عوام نشر پارټي ضلعي علماء کونسل صدر زه منتخب کړی. نو زه دا ذمهواري ګران کار دی، خو ضلعي کې چې څومره علماء کرام دي عوام نشر پارټۍ کې، نو زه یو فقیر یو خادم د پارټیت نه کارکون دا درخواست کوم چې څوک هم ما سره رابطه انشاءالله وکړي، یو راغونډه به وکړو. دا نه چې به صدر یم، خدای دې کړي چې بل دې صدر شي او بل دې صدر شي یا نایب دې پکې صدر مقرر شي او نور دې پکې ترتیب د دې جوړ شي. د دې علماء کرامو د ضلعي علماء کرامو دا بیا ویلش ترتیب برابرېږي په مزه کوم چې مولانا خانزیب صاحب ته هدایت راکړي دي. دې کې به یو فایده دا وي چې مونږ به د باچاخان بابا رحمت الله خدماتو باره کې پروګرامونه کوو، د ولیخان بابا د خدمتو باره کې پروګرامونه کوو، د ټولو شهیدانو باره کې پروګرامونه کوو. خو خاص کر عوام نشر پارټۍ سره زموږ نسبت دی، تعلق دی، زموږ خپله پارټي ده، نو مونږ به د عوام نشر پارټۍ د قربانۍ باره کې پروګرامونه کوو. دا د ضلعي علماء کونسل د هغې کې ذمهواري او د هغې کې هدایات دي او نظریه او سوچ او فکر هغه به همدغه وي چې مونږ ته کوم مولانا خانزیب صاحب راکړی وه یا کوم عوام نشر پارټۍ مشرانو هدایات بیان کړي، مولانا خانزیب صاحب ته هغې مونږ ته بیان کړي. زما ته اوس ته درخواست دی چې هفته کې 2 کې ما سره انشاءالله رابطه کې شي په ضلع کې چې څومره علماء کرام او عوام نشر پارټۍ کې بالکل کو زما نسو خدمت ښه کوي نو بالکل زه به ته په مینه باندې صدارت پرېږدم، هغه د ضلعي صدر شي، نایب دي شي، بیا یې په سرورو تحصیلونو ته خبره راوړي. خو دا کار ډېر ضروري دی او دا هغې ته مونږ یو وصیت یې مونږ ته پرېښو، نصیحت یې پرېښو. خو بعض علماء کرام ظلمونه راغله، مونږ سره عوام نشر پارټۍ پرې کړي، سستي پیدا شوه. نو بس الحمدلله مونږ ته شکر خدمت ته نیت کړی تر مرګه پورې او تر مرګه پورې پارټۍ سره انشاءالله او انشاءالله چې د زړه نه به نور هم خدمت کوو، نور به هم کوو، کو مالي وي کو جاني وي. او علماء کرام ډېر شته په چارسده کې، خو دې ته ترتیب مخې ته نه دی راغلی چې ترتیب به ته مخې ته راشي. دا زه خپلو د مرکزي مشرانو ته هم ویم، صوبایي مشرانو ته هم ویم او ضلعي مشرانو ته هم ویم چې انشاءالله په یو کال کې به وینئ چې په چارسده کې به داسې علماء کرام په عوام نشر پارټۍ کې شمولیت وکړي او دا کوم چې پټ ناست دي او فضا ورته برابر نه ده او خاموشه دي، انشاءالله دا فقیر ضیاء الرحمن به تاسو له یو کال کې دنه 100 علماء کرام به انشاءالله شمولیت کوي او کوم چې پارټۍ کې دي نو هغه به کم از کم 40 پر را پیدا کېږي او کم از کم کو جون مې نو په 2-3 کالو به انشاءالله د الله فضل سره او اتفاق چې یو مینه وي او د مشرانو را باندې لاسي نو په ضلع کې به انشاءالله 200 نه بالا تر 300 پر علماء کرام دا به انشاءالله عوام نشر پارټۍ کې ترتیب برابرېږي. نو ډېره فایده به وي، پارټۍ ته هم فایده وي، خدمت به وي او د علماء کرامو هر ځای کې ضرورت دی، هر چا ته ضرورت دی، هر پارټۍ کې ضرورت دی. خفه کېږئ مه، د علماء کرامو هر ځای کې خلک محتاج دي.
ځکه چې هغوی له خدای پاک علم ورکړي. به هر حال دا سوچ او فکر دی د مولانا خانزیب صاحب شهید صاحب هغوی هغه هدایات دي. نو انشاءالله چې دغه ترتیب به مینې سره برابرو، اتفاق سره برابرو. بیا که څوک اعتراض کوي نو زه جواب ته تیار یم. بیا که وایي چې داسې د اصولو خلاف دي، د هغې جوابونه شته، د هغې مینه محبت شته، د هغې ناسته شته او د هغې ترتیب شته، هغه به کېږي انشاءالله. خو زما طرفه دا اعلان دی چې زه ذلي علماء کرامو کوم کوثر صدر یم. نو انشاءالله د هغې په وساطت سره زما ټول علماء کرامو درخواست دی ما سره هر وخت رابطه کولی شئ او دفتر به هم برابرو په مشوره او محنت به هم کوو، خواري به هم کوو، کتابونه به هم لیکو، هر څه به کوو انشاءالله چې